बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक लीड की तاسو ته هرکلی وایو ګران کتونکو په خیبر پختونخوا کې او د ټول ملک په یونیورسيټیانو کې به مروجه چې کوم بي ای بي اس سي 2 کاله دغه شاني ایم ای ام اس سي 2 کاله ډیګري چې کوم نو هغه ختمه کړې شوې ده او د هغې په ځای باندې اوس بي اس 4 کاله ډیګري چې کوم ده د هغه اف اس سي نه پس کېږي هغه راغلې ده او څومره کالجونه دي یونیورسيټیانې دي نو په هغې کې داخلي ورکوي خو د هغې سره سره دغه ماسټرز 2 کاله پروګرام چې کوم نو په هغې کې هم تر دې د مداخلې جاري وي خو د هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا یو اخري بل موقع چې کوم د هغه هم دغه پروګرام ته ورکړی شوی ده وایي چې دغه پروګرام کې یو ځل چې کوم د طالب علمان هاي کې هم بل داخله کولی شي نو دې سره به چې کوم هغه طالب علمان چې هغې د بي اس 4 کاله ډیګري کولو او هغه ریګولر کولو وس نه لري هغې ته به څومره فایده وي او دغه چې کوم بي ای بي اس سي یا دغه ایم ای ام اس سي پروګرام 2 کاله چې کوم چې ختم شي نو هغې به طالب علمانو ته چې کوم کمزوري طالب علمان دي هغې ته به څه نقصان وي د هغې لپاره حکومت بیا یا د تعلیم محکمې څه متبادل نظام راوستلی دی او که نه او دې سره سره هم په دغه یونیورسيټیانو کالجونو کې چې کوم د ویکسینیشن دغه دی نو هغه لږ سلو دی دغه ویکسینیشن څومره ضروري دی دغه تعلیم لپاره دغه چې کوم ده نو زموږ لومبۍ ایشو ده په دې باندې پروګرام کې موږ سره موجود دي پروفیسر ډاکټر سریر باچا صاحب چې هغې ماهر تعلیم دي ډایرکټر اکیډمیکس اینډ ریسرچ اسلامیه کالج او د هغې سره سره پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف صاحب چې هغې د پېښور یونیورسټۍ شعبه سیاسیات چیرمین دي او ماهر تعلیم هم دي سر تاسو ځوانو ته پروګرام کې هرکلی ویم ډېره مننه شکریه د پروګرام دویمه برخه کې موږ خبره کوو د انتقالونو په حوالې سره چې په دغه انتقالونو باندې پابندي لګېدلې ده دغه زرعي انتقالات چې کم کیږي او دغه سره دشمنیانې چې کم دي دغه پابندۍ له وجې نو هغه سیوا شوي دي او 15 اویا کسان چې کم دي نو هغه د دغه انتقالاتو پابندۍ له وجې هغه وژلی شوي دي په دې باندې به د پروګرام په اخري برخه کې موږ سینیر صحافي او په دې باندې هغې ډېر زیات کار کړی فخر کاکا خیل صاحب د هغې سره به هم په دې باندې خبرې اترې کوو راځو به لومبۍ چې کوم زموږ ایشو ده هغې طرف ته عبدالرؤف صاحب دغه ایچ ای سي چې کوم مروجه 2 کاله پروګرام به اول به بي ای کېدو 2 کاله بیا به ماسټر 2 کاله پروګرام کېدو اوس دغه چې کوم ختم شوی و خو وایي چې یو موقع بله ورکړله تاسو څه ګڼئ څومره طالب علمانو ته په دې کې څومره فایده کیدی شي چې دغه آخري ځل باندې دغه ماسټر طالب علمانو ته هم یو ځل داخله میلاو شي ډېره مننه ارشاد صاحب دا یو ښه اقدام دی د ایچ ای سی طرف نه د هغه کسانو دپاره کوم چې په څه وجه باندې په دې پروګرام کې سټک وو نو هغې ته یو موقع میلاو شوله چې هغې واپس دغه خپل نیمګړی پروګرام چې دی هغه ترسره کړي او پوره کړي کله هم چې تبدیلي راځي نو دغه تبدیلۍ د ځان سره 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 رکاوټونه هم موجود وي او هغه دغه تبدیلۍ راتلو ته نه پرېږدي او څه زموږ یو عام طور باندې د قومي مزاج داسې دی چې موږ تبدیلۍ ته ډېر زر نه تیاریږو نو د ایچ ای سی دا اقدام چې ګنې دا بي ای بي اس سی یا ماسټر پروګرام د ختم شي دا د دې په دې وجه باندې و چې زموږ د پاکستان کوم نظام تعلیم دی دا د بین الاقوامي معیاراتو سره او بین الاقوامي چې کوم سیستم دی هغې سره برابر شي خو د هغه اقدام په وجه باندې زموږ څه مقامي حقایق او حقیقتونه داسې وو چې د هغې په وجه باندې موږ دا نظام جاري ساتلی و لکه مثال په طور باندې په دې طریقه کې هغه خلکو دپاره امکان و کوم چا به چې باقاعده تعلیم نشو کولی نو هغه به پرایویټ امتحان ورکه او دغه شانتې 14 یا 14 به وکړه خو اوس چې کله دا پروګرام ختم شي نو د هغه خلکو دپاره به دا موقع ختم شي چې هغې پرایویټ دغه خپل تعلیم جاري وساتي پرایویټ دغه به نه وي ټیک دی سریر باچا صاحب تاسو د ایچ ای سی دغه فیصلې ته په کوم نظر باندې ګورئ 2 کاله پروګرام چې کوم دی هغې وایي چې یو اخري موقع ورکړله او علامه اقبال اوپن یونیورسټي شوه دغه شان نور یونیورسټیانې شوې هغې خپل دغه داخلو چې کوم دی نو اعلان هم کړی دی کوم نظر ورته ګورئ ډېره مهرباني ارشاد صاحب چې تاسو موږ له موقع راکړه څنګه چې زما ملګري پروفیسر صاحب خبره وکړه دا یو امپلیمنټیشن ایشو ده زموږ چې کوم امپلیمنټیشن کېږي هغه اکثر هیپ هیزرډ امپلیمنټیشن موږ کوو د مخکې نه مو ته تیاری نه کړې موږ چې وګورو ډېر کالجونه داسې دي چې په هغې کې هغه پروګرامونه چلي او بي اس پروګرام پکې نشي امپلیمنټ کېدی
نو بیا به نمبر 1 خدا چې هغه کالجونه به څه کوي دویم دا چې هغه سټوډنټان چې هغوی په دې پروګرام کې ایډمیشنز اخیستي نو هغوی به څه فیوچر وي لکه ډېر ماشومان ډېر سټوډنټانو موږ ته په خپله ټلیفونونه کړي چې دا پروګرام چې سی مخکې دی باندې پابندۍ لګولې وو که نه جی 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 نو وی چې یاره زموږ به څه فیوچر وي نو موږ ورته هم دا ویلي چې ټیک ته چې سی اوس دا بند کړو خو چې کله دوی ته پته ولګي دوی ډیټا واخلي انفارمیشن ورته میلاو شي نو دوی به اټومیټیکلي په دې کې بیا ایکسټینشن ورکوي نو هغه ایکسټینشن یې وله ورکړو اوس د دې چې کوم تاسو بیا ما ته اجازه راکوئ نو د دې الټرنیټ باندې به زه بیا بله خبره کوم که نه صحیح نو فی الحال سر موږ الټرنیټ ته برازو ما وی چې کوم دغه آخري موقع طالب علمانو ته میلاو شو نو طالب علمانو ته څومره فایده ورسېده چې هغه طالب علمان چې د څه وجوهاتو له وجې نه پاتې شوي یا دغه چې کوم هغه د اوس چې کوم نوی بي ایس پروګرام دی هغه دغه شی ټیک دی یو تاسو وایي چې هغه بي ایس پروګرام چې کوم نو هغه نه امپلیمنټ کېدو خو که یو موقع بله میلاو شي نو دغه طالب علمانو ته چې هغه بهر دی اوټ دی هغې ته څومره فایده کېدی شي نو ایگزیکټلی هغه ماشومان چې چاته موږ یو سیستم ورته خپای ایښی وه که نه یو سیستم ورته یو هرډل ایښی و هغه هرډل به چې کوم دی نو د هغې په ایجوکیشن حاصلولو کې هغه به ختم شي که نه هغه طالب علمان به د هغوی ایجوکیشن به کنټینیو شي که نه دا ډېره ښه اقدام دی موږ خدای اپریشیټ او سر دا فیصله چې کوم وه دا خو ډېره مخکې شوې وه دا فیصله ډېره مخکې شوې وه په هغه وخت کې شوې وه چې کله دوی دا سیمسټر سیسټم او دا بي ایس پروګرام انټروډیوس کړو نو دوی وی چې دا به موږ سټپ بای سټپ فیز آوټ کوو نو هغه سټپ بای سټپ هغه اوس را روان دی خو چې کله هم دوی وایي چې یاره دې ټایم کې به موږ دا اوس ختمو نو هلته پکې بیا چې کومه ډیټا راشي نو بیا پکې سټوډنټانو ایډمیشن اخیستي وي بیا چې چا بي اے بي ایس سی کړی ده هغوی بیا فردر چې دی نو ایم اے ایم ایس سی دپاره د هغوی دپاره ګنجایش نی لکه مثلا زه به د اسلامیه کالج چونکې مثال در کوم هغه ځای سره زما تعلق دی نو اسلامیه کالج کې موږ ماسټر پروګرام ختم کړ نو چې ماسټر پروګرام هم ختم کړو نو زموږ ته ډېر سټوډنټان داسې راغلي چې جي موږ اوس خو بي اے بي ایس سی کړی دی نو موږ ته تاسو ماسټر پروګرام ختم کړو موږ به اوس څه کوو نو موږ هغې له بیا یو الټرنیټ رستی چې موږ به هغوی په 5th سیمسټر کې بیا اخیستل موږ د مخکې نه اصل کې دا پروګرام شروع کړو د 10 کالو نه مخکې چې کله به موږ ته بي اے بي ایس سی ماشوم راغی هغه زوړ سیسټم کې چې به ماشوم موږ ته راغی نو موږ به هغه په خپل سیسټم کې د مرج کولو دپاره 2 کاله هغوی به تاسو 4 سیمسټر هغوی ته 4 سیمسټر نو دله بیا موږ د ماسټر ډیګري ورکوله خو دی به موږ سره کېناسته هغې ماشومانو سره یا هغه سټوډنټانو سره کوم چې آلریډي په بي ایس کې به او د هغې کورس کې لږ دغه و سر مطلب چې کوم کورس د بي اے کې ویلی دی هماغه شانې که هغې سره به لږ ډېر دغه خو پکې و اب موږ دا کتل که نه چې د هغوی به پکې اکثر چې ته یو سبجیکټ کم و نو اب ورته خیر دی موږ به هغې دپاره ورته موقع ورکړه او هغوی به فیل اپ کړو هغې کې به څه مسله ډېره نه وه صحیح ده عبدالرؤف صاحب دغه چې کوم پروګرام ختم شو یو خو بیا د دې کریډیبلټي به څه پاتې شي دا چې کوم بي اے 2 کاله دی یا د ماسټر 2 کاله دی او د هغې نه علاوه ستاسو په خیال سره متبادل د دې څه کېدی شي خو کوم تعلیم ته چې کله ریکګنیشن د سرکاري ادارو نه حاصل نه وي نو د هغې کریډیبلټي ختم شي نو په دې وجه باندې تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې ایچ سی دې ته خپل وخت ورکړی دی خو د دې ډیګرۍ قابل قبول دی خو د هغه وخت نه پس په بیا لکه دا به بیا په خپله ختم شي متبادل انتظام څنګه چې سریج بادشاه صاحب ذکر وکړ چې کم خلک په دغه سیستم کې پاتې شوي دي نو ایچ سی د هغې دپاره بیا یو متبادل اوس د نوې قاعدې او ضابطې کې بیا دا خبره هم وکړله چې که څوک د کالج نه د 2 کالو نه پس یونیورسټۍ ته راتلل غواړي نو هم هغه راتلی شي خو د هغې دپاره به یو بریج سیمسټر وي یعنی په هغې کې به دا کتلی کېږي چې د په دغه 2 کالو کې کوم کورسز ویلی دي او کوم کې د کمې دی نو بیا به په یونیورسټۍ کې د هغه دپاره د دغه سیمسټر د هغه کورسونو تنظیم وشي او کله چې هغه وایي نو هغه به بیا د بي ایس د 5th سیمسټر سره کینی او بیا به د خپله بي ایس ډیګري کنټینیو پاتې شي نو دغه ته موږ اسوسییټ ډیګري پروګرام نو مخکې به چې په کالجونو کې بي اے بي ایس سی و اوس هغه ته موږ د اسوسییټ ډیګري په صورت کې هغه موږ د بي ایس سره کنیکټ کولی شو او چې څوک هغه وکړي نو هغه په بي ایس ته راتلی شي صحیح سر تاسو به دغه اسوسییټ ډیګري پروګرام چې کوم دی نوی شروع شو دغه پروګرام دغه چې کوم بي اے بي ایس سی و د هغې ایکچوال متبادل کېدی شي هماغه شانې سبجیکټ به ادا کېږي صرف نوم متبدل شو که نه دغه کورس هم ریډیزاین شو ځکه که بیا فرض کا یو سټوډنټ دغه 2 کاله نه پس بیا هغه 5م سیمسټر کې کینی نو دغه کورس ورسره هم ریډیزاین شوی دی که همدغه شانې
دا شو دا خو ډېر ښکلی سوال تاسو کو اصل کې چې کله یو سیستم نه تبل سیستم ته سویچ ورکې نو په هغې کې ډېرې مسلې راځي لکه مثلا یو خو موږ دا وایو چې زاړه چې چا بي اے بي سي کړی و نو به موږ دې سیستم کې څنګه سویچ ورکول دا څنګه چې پروفیسر صاحب خبره وکړه چې موږ یو برج سیمسټر یا هغه یو سبجیکټ کم دی یا دوی کم دي نو هغه به دې برابر کړي او دې به په هغه سیمسټر کې یعنې د اولډ سیستم نه سیمسټر ته تلل اوس چې کله سیمسټر سیستم شروع شو نو ګوره هغه 8 سیمسټر دي ټیک شو اوس یو ماشوم چې دی یو سټوډنټ چې دی هغه 4 سیمسټره وې او زه به اوس دا ووایم چې زموږ بچیانې دي زموږ لوریانې دي هغې 2 کاله پس 4 سیمسټره پس د هغې فرض کا کویدنه شوه واده وشو نمبر 1 دې ماشوم سره یا د پیسو څه ایشو ده یا څه بله ټریجډي وشوه یا څه بل څه وشو او دې د 8 سیمسټره نشي پوره کولی نو بیا به د څه حال نو هغې دپاره دا نظام راووته چې 4 سیمسټره پس دله څنګه چې پروفیسر صاحب وویې دله ایسوسییټ ډیګري ورکړه اوس د دې نه پس بیا راځي کال پس راځي 2 کاله پس راځي 3 کاله پس راځي یا ایون ډیګري واغشته او په نیکسټ سیمسټر کې دی کې ناصل غواړي نو دی به په 5th سیمسټر کې کینی اوس د دې یو که تاسو اجازه نو د څه فائدې هم شته مثلا یو ماشوم دی د چترال نه راغلی اسلامي کالج کې سبق وایي دلته کې خو هغه 4 سیمسټر ووی کنه او ډیګري واغشته ایسوسییټ ډیګري واغشته اوس د دې نه پس چترال کې یونیورسيټي شته نو دې ځای نه لاړو چترال یونیورسيټي کې اډمیشن واغشته یو دویمه د 400 کالج کې یو کس 4 سیمسټر ووی 400 چې کوم کالج دی هلته کې 4 سیمسټر ووی او دی وایي چې نه راځه باقي خو یونیورسيټي کې ویم نو هلته ایسوسییټ ډیګري واغشته بیا راغی پېښور یونیورسيټي کې اډمیشن واغشته اسلامي کالج کې اډمیشن واغشته بلکې موږ به دا ستاسو په وساطت سره د دې پروګرام په وساطت سره به موږ دا ریکمنډ کوو ګورنمنټ ته موږ دې باندې خبره ترم کړې ده زموږ میټینګونه هم کېږي اکثر چې یاره دا 4 سیمسټره که دی په یو کالج کې ووایي که نه نو دا 4 سیمسټره موږ ریکمنډ کوو چې دی یونیورسيټۍ ته راشي چې د کالج هغه فلیور او د یونیورسيټۍ هغه فلیور دی کم از کم د یونیورسيټۍ هغه دغه باندې پوه شي که نه چې یاره په یونیورسيټو کې څه کېږي نو دا هغه د سویچ ور دپاره دی او په دې کې یو سیز تاسو ډېر ښکلي دغه ډېر ښکلي سجیشن هم دی او په کې د فیس ډېر زیات فرق دی په سرکاري کالجونو کې که یو ماشوم 10,000 روپۍ فیس دی نو هغه په یونیورسيټي کې هغه فیس 40,000 50,000 دی نو هغه دغه افورډیبلټي چې کوم دغه یو بل ایشو ده بیا نن سبا کوم حالات ګورو خصوصي توګه چې کوم د مهنګایي صورتحال دی پای کې او یونیورسيټیانو هم دې ته دغه چې هغې وخت په وخت باندې په فیسونو کې نور هم اضافه کوي ځکه چې هلته هم د یونیورسيټیانو کې هم دغه صورتحال دی که ستاسو اجازه نو زه به دا ووایم چې ایجوکیشن خو نمبر 1 دا چې که زموږ نه تپوس کوئ نو ایجوکیشن فری پکار دی یوه ده دویمه دا چې په دې ایجوکیشن کې اگر چې موږ د ترقۍ په نوم باندې ډېرې زیات یونیورسيټۍ راغلې او ډېر زیات ډپارټمنټونه راغلل لکه مثلا زه به دا تاسو ته ووایم په پېښور کې راونډ اباؤټ کې به د سټیټسټکس حوالې سره خبرو وکړو چې په اسلامي کالج کې په پېښور یونیورسيټۍ کې په اګریکلچر یونیورسيټۍ کې او په داسې 2-3 نورو یونیورسيټو کې دا سټیټسټکس شروع شو صحیح ده اوس چې ته هر کلاس ته ورننوځې نو هلته به پوره کلاس تا ته میلو نشي لکه د 50 سټوډنټانو کلاس دی نو هلته به تا ته کله 20 میلاویږي کله به راته 18 میلاویږي نو دې کې هم لږ نور هم په دې کې دغه پکار دی او بل دا چې د فیس حوالې سره تاسو خبره وکړه نو ایجوکیشن او فیس دا دوه مختلف اپوزیټ خبرې دي زما خپل خیال داسې دی چې کله د ایجوکیشن خبره راځي نو هغې کې به فیس چې دی نو هغه یا ډېر نارمل کې ښودل غواړي او یا به د چینینو ښه وي هر څونه که موږ دې قوم ته قربانۍ ورکول ضرورت شو نو په خپل ځای باندې او ستاسو پروګرام په وساطت سره به زه بیا یو ځل زه ووایم چې ما یو ځل خپل طرف نه یو لیټر لیکلی و داسې پروګرامونه شته دی چې په ګورنمنټ به هم برډن نه راځي په پیرنټس باندې هم برډن نه راځي په سټوډنټس باندې هم برډن نه راځي فیس به هم ادا کیږي او دا دی چې فری به مې ایجوکیشن وین وین سچویشن به لږ بیا لږ سر دغه ذکر وکړئ چې دا کوم دا تاسو سره چې کوم پلین واک څه و چې دغه دومره هر څیز به پرې کړي او بیا هغه فری نه بیا حکومت هم بیا فایده اخیستل نه غواړي زه تاسو ته دا ویلی شم لکه ګوره په دنیا کې مختلف ماډل دي که نه اوس په انګلینډ کې چې څوک سبق وایي نو هلته کې ته ټیک ته تا ته به ایډمیشن په خپل میرټ باندې میلاویږي خو تا سره فیس شته یا نشته نو بس که تا سره فیس نشته او تا فارم فیل کړه هغې کې تا ووایي چې ما سره فیس نشته نو ستا په ځای باندې به بینک ورکوي تا ته چې کله جام میلو شي نو بیا به ستا د سیلري نه هم که ستا سیلري د یو خاص لیوله پورې وي نو بیا به ترنه لږ چاند کټ کېږي دا نمبر 1 اوس چې کوم ګورنمنټ موږ دا اپریشیټ کوو چې ګورنمنټ چې دی نو یو سکیم دغه کړی دی لکه څنګه چې موږ په دې وټساپونو باندې او په دې فیسبوکونو باندې دا کوشش کړو چې بھئی تا یو کارډ خو راوویست که نه هغه کوم دغه کارډ چې و
صحت کارت صحت کارت نو موږ د ایجوکیشن کارت چې کوم دی نو هغه او هغه هم د دې حکومت پلان کې شته وشو نه وشو هغه الریډي اناونس شوی دی صحت کارت اناونس شوی دی سر ما مطلب دا ایجوکیشن کارت اناونس شوی دی هغه زما مطلب دا چې داسې اعلانونه حکومت ډیرو کې خو امپلیمنټیشن موږ اوس دا وایو چې امپلیمنټیشن کړه اوس دا موږ اپریشیټ کوو خو دا پیمنٹ به څوک کوي د ایجوکیشن کارت دا پیمنٹ به گورنمنت کوي کنه جی نو کېدای شي چې زه داسې آن ایر ونه وایم خو ما سره داسې پروګرام شته چې گورنمنت به هم نه کوي ګوره سټوډنټ به هم نه کوي پیرنټس به هم نه کوي گورنمنت به هم نه کوي او ما خپل ځمېداري پوره کړې ده ما ایون پرایم منسټر صاحب ته هم لیټر لیکلی دی چې ما سره داسې پروګرام شته دی چې دې کې به یو هم پیمنټ نه کوي او پیمنټ به هم کېږي صحیح نو دا د چې پروګرامونه شته دی خو داسې ایکسپرټس پکې انوالو شي چې هغه د ایجوکیشن فری پکار دي څنګه تاسو وایي که نه چې ایجوکیشن او فیسونه نو د فیس ایجوکیشن او فیس دا دوه مختلف خبرې دي صحیح سر تاسو رای لرئ په دې حوالې سره که موږ دا خبره وکړو نو یونیورسټیانې چې کوم دي نو هغه یو داسې یوت او یو داسې جنریشن پروډیوس کوي چې هغه تعلیم یافته او هغه د دې ملک لپاره چې کوم دی نو هغه ډېر څه کولی شي خو د هغې د فیسونو که بیا موږ دغه وکړو سر نو هغه ډېر زیات وي او زموږ په خیبر پښتونخوا کې خاص کر که موږ وکړو د یونیورسټیانو فیسونه دومره وي چې د کالج او د یونیورسټۍ په فیس کې یو څلور چونه مطلب هغه سیوا وي نو سر د دې دپاره ستاسو په خیال سره څه به کول پکار وي چې دغه ډېر طالب علمان داسې وي چې هغه یونیورسټیانو کې سر زما یو مثال تاسو زه ښودلی شم چې یو سټوډنټ دی ما ته پرون کال کړی دی چې هغه په اګریکلچر یونیورسټۍ کې د هغه ایډمیشن شوی دی باقاعده په هغه پسې سلیپ راغلی چې ستا دغه وشو ته دومره 52,000 روپۍ څه دا ته جمع کړه هغه ماشوم چې کوم دی نو هغه وایي چې زه خو 52,000 روپۍ نشم جمع کولی زما دا خیال و چې کېدای شي ماته سکالرشپ میلاو شي هغې وایي چې سکالرشپ به تا ته میلاویږي کله به میلاویږي خو دا پیسې به تاسو اول جمع کوئ داسې سټوډنټان یو نه بلا مثالونه دي موږ سره چې هغه بیا نه ورته په کالج کې داخله میلاو شي د هغې هغه ټایم چې کوم دی نو هغه بیا ضایع شي ستاسو په خیال سره سر د دې به څه حل به صحیح چې دغه تعلیم چې کوم دی دغه ارزان شي د دې سوال جواب نه مخکې که اجازت وي نو زه یو بله خبره به جی زه ضروري ګڼم هغه دا چې مونږ د اسوسییټ ډیګري خبره وکړله نو زه د ناظرینو په ذهن کې به دا سوال راځي چې یاره دې کې څه فرق راغی مخکې خو بي او ایم ای او ایم ایس یو نو اوس دغه اسوسییټ ډیګري او دا یعنې په دې کې څه فرق شو ولې دا تبدیلي راغله د دې وضاحت ضروري دی او هغه ځکه ضروري دی چې په بي ای او په بي ایس سی کې به زمونږ طالب علم د محدود سبجیکټ سره مخامخ یعنی هغه به په خپل بي ای یا بي ایس سی کې به 3 سبجیکټ اخیستی شو او سبا کمپلسري سبجیکټ خو په د اسوسییټ ډیګري کې دا نظام داسې دی چې په دې کې به یو طالب علم ډیر مضمون نه وي او چې ډیر مضمون نه وي نو کېدای شي چې د څلورم سمستر نه پسته اول چې د کوم خیالي چې رګنې زه په دې کې سپیشلایزیشن کوم کېدای شي چې د پنځم سمستر کې د خیال بدل شي نو د دغه خیال بدل شو نو په یونیورسيټي کې یا په 5 سمستر کې بیا دا امکان شته چې د خپل ډیسپلین نه د خپل سبجیکټ نه بل سبجیکټ ته لاړ شي او هغه زمونږ فار ایگزامپل لکه مثال په تور باندې زمونږ په یونیورسيټي کې مونږ هغه سبجیکټ چې کوم دي نو دا غي مونږ مختلف کټګوریز جوړ کړي چې کدا دا مضمون چا ویلي نو هغه په دې مضمونو کې بي اس تتلی شي نو په دې وجه باندې د دې وضاحت ضروری دی چې د بي اي او د بي اس سی او د اسوسییټ ډیګري په خپل منځ کې ډیر غټ فرق دی او دویمه خبره دا ده چې بي اي بي اس سی امتحان به زمونږ سنټرلایز کې د یونیورسيټي به اخیسته او کال پس به اخیسته د بي اس سیستم چې کوم دی نو دا سمستر سیستم دی په سمستر سیستم کې چې سټوډنټ په کلاس کې په میاشت کې سووي په هغه کې داغه امتحان اخلي او داغه نو مغه څوک امتحان اخلي چې هغه ته خود نه کړی او دا سیستم داسې دی چې په ټوله دنیا کې دا راځي نو دا بي اس سی چې مونږ ختم ک نو د دې رشنل دا دی چې مونږه دنیا چون کې سمستر سیستم طرف ته دا نو مونږ هم خپل طرف نه اومغه سیستم سره خپل ځان برابر کوم اوس راځم د بل دا چې کوم تاسو دغه کو د کوم لومبي سلور سمستر به یو طالب علم وي سر هم هغه طرف ته اشاره وکړه چې کوم سلور سمستر به یو طالب علم وي په بي اس کې او بل طرف ته په اسوسییټ ډیګري کې اولنی سلور چې کوم سمستر دی د سټوډنټ نو د دې دا کورس او سبجیکټ به تقریبا سیم وي که فرض کې بیا دا ماشوم ځکه دا غینه پاس به دا غواړي چې دا که سویچ
سویچ کیږي او راځي بي اس پروګرام ته. نو دغه مخکې موږ ذکر وکړو سر چې داسې د بي اے دا کم پروګرام چې به و نو پای کې به تاسو خبرو وکړو چې د کم سبجیکټ به ویل کېدل. نو دا سبجیکټ او بیا چې کم د پنځم دغه نه چا خو ویل کېږي دې کې به سیملریټي ساتل کېږي سر؟ دې کې دا کیټګریز جوړ شوي دي مختلف. لکه مثال په تور باندې یو کس چې هغه په بي اس پولیټیکل ساينس ته ځي نو په دې لومړني سمسترو کې به د کوم کورسز ویلي چې د به الته تللی شي. کدی اکونومکس ته ځي نو د کوم کورسز په کار د چي ویلي کیدی شي چې په بیګیننګ کې د اډمیشن اغستی په اکونومکس کې خو دې په 5th سمستر کې د خیال بدل شي چې زه اکونومکس لپاره مناسب نیم زه سوټیبل نیم زما ټندنسي چې د پولیټیکل ساينس ته ده نو دې به بیا پولیټیکل ساينس ته تلی شي خو منځ کې د چې کوم ډیفیشنسي د کورسز هغه برج کورسز به د ته افر شي نو دې به سویچ ورشي برج کورسز خو دا سیس په بي اے او بي اس سی کې نو هغه کې بچي یو سړی په 3rd ایئر کې کوم فیصله وکړه دا غي نه پس با صرف 2 ډیسپلین کې تلی شو چې په کوم کې باغه سبق ویلو نو په دې وجه باندې دا یو ډېر ډاینامیک نظام دی او په دې کې د سټوډنټانو لپاره دا غي د چوائسز زیات خیال ساتل شي. او سر دا اسوسییټ پروګرام چې کوم د یونیورسيټیز افر کړي دی وس لکه مطلب په دې باندې کار شوی دی باندې دا کیږي به فلحال خو موږ سره باغ سټوډنټ نه راغلي چې هغه اسوسییټ دغه یا اډمیشن دغه شوی دی. زه تاسو ته وایم جی اصل کې دې باندې هغه هوم ورک کمپلیټ شوی دی. جی د دې په اسلامي کالج کې خو مدما په زیر نگرانۍ کې ابتدا کې شوی او اوس هم په باندې لاست ویک زمونږ یو میټینګ شوی دی که تاسو اجازه دي هغه تاسو چې کوم پروفیسور صاحب نه کوېسچن وکړو لږ بس سره زم فردر ایډ کما موږ دا ټول سبجیکټ په 3 کیټګریز کې ډیوایډ کړی دي. یو ساينس نو موږ به ډیګري ورکو په دغه اسوسییټ ډیګري ان ساينس یو به اسوسییټ ډیګري ان سوشل ساينس یو به اسوسییټ ډیګري ان آرټس آرټس اینڈ هیومینټیز. اوس ساينس کې چې دی هغه کې مثلا میثس هم دی میثس ډپارټمنټ هم پکې دی او سټیټ ډپارټمنټ هم پکې دی. اوس یو لګ راغی هغه په میتھمیټکس کې اډمیشن واغشته او هغه پکې څلور سیمستر تیر کړل او دې څنګه چې پروفیسور صاحب وې چې دې بیا فردر میثس نه ویل غواړي د سټیټسټکس ته سویچ ورکړي نو دی به کولی شي ځکه چې د سره هغه د سیم دغه ډیګري ده خو دلته کدی کې څه کمی وي ځکه چې د دې خو به ریکوایرمنټ کنه د سټیټسټکس او بس خپل ریکوایرمنټ کنه نو د هغه ریکوایرمنټس پوره کولو لپاره واغې کې هغه بریجینګ وشي یو سبجیکټ یا 2 سبجیکټ پکې کم کمی دي او څنګه چې پروفیسور صاحب وختي تاسو ته وې دا یو ښه نظام پدې دی چې دا تاسو سره 8 سیمستر دی او دا آلموست هر یو سبجیکټ کور کی نو یو سټوډنټ هغه هر یو سبجیکټ دومره وی چې لک په باندې پوه شو. زوړ سیستم کې شو نو هغه کې بستا مین 3 سبجیکټ شو نو 3 سبجیکټ چې بده وي نور هغه زمانہ کې ومنګه دا خبره کوله چې زما خو میت سره کار دی انګلیش سره مې کار نشته دی. جی سر کنه زه خو انګلیش والا راغ نه ما زه خو میت سوم نو سوالونه به حل کول خو کله به ډرافټینګ ته خبره رااله نو بیا به پکې مسله و. اوس بده انګلیش کدی هر ځای کې دی پښتو دی ولې نه کوي پښتو کې دغه کې دی به انګلیش وای دی به میتھمیټکس وای چې دی دا بیسکس دغه نه خبر شي او اصل خبره دا و چې دا نظام چې دا یورپ کې شته نو د مخ کې نه وو هلته چې کوم ایکسپرټس براله دلته کې هغه په هر څه لګ لګ پوهېدل دلته چې زمونږ باغ سپیشل دغه باندې پوهېدل نو دا یو سویچ ورکېدل او دا غي د چې په هر څه لګ لګ پوهېدل نو دا غي د لپاره بیا ایم ای ایم اس پروګرام کې بیا دی چې هغه یو سیز کې سپیشلایزیشن آلته بیا زیات سپیشلایز شي. سر تاسو نو ما یو تاسو کړو د دې دغه حواله سره د فیسونه چې کوم دي جی بالکل هغه طرف تر اعظم زه بالکل هغه خبره سپورټ کوم چې ډاکټر صاحب ذکر وکړ چې څه شوبې د ژوند داسې دي چې هغه به مونږه د ګټې او د تاوان په پیمانه باندې نه تلو. بالکل هغه کې یو چې دینو صحت دی او بل چې دینو هغه تعلیم دی. په دې وجه باندې زموږ له قومي سطح باندې په دې باندې بحث مباحثه پکار ده او دا تکول پکار دي چې موږ به تعلیم او صحت دا به په دې ګټ او تاوان په نظر باندې نه ګورو. نو د فیسونو دا بالکل صحیح ده چې څنګه تاسو ویل چې زموږ په یونیورسيټي کې د سیمستر فیس چې دی لکه مثال زموږ په دغه کې هغه 44000 روپے دی او هغه پولیټیکل ساينس چې په کالج کې وي نو هغه 15000 روپے دی یا 6000 روپے فیس دی او سیمستر ډیر غټ فرق دی. نو هغه فرق هم په دې وجه باندې دی چې زمونږه یونیورسيټو ته دا ویل شوی دی چې تاسو د لپاره چې کوم ګرانټ او هغه ګرانټ
محدود دی او تاسو به خپل ګټه په خپل پیدا کوئ نو د یونیورسيټو سره خپل تنظیم خو نشته دی هغه سره مارکیټ نشته کمرشل پلازې ور سره نشته دی نور څه داسې ذریعہ نشته کله ډیر شته سره نو هغه غستل نه شي یونیورسيټیان هغه مجبور دي خپل لغه نشي کول هغه نشي دغه کولای ځکه چې د پروفیسور او د استاد دانه چې کمزور دي خو هغه سره هغه طاقت نشته کم باندې چې عام خلک پويږي او زه دا نه غنم چې هغه ته ماغه طاقت راشي ځکه چې د پروفیسور او د استاد خپل طاقت ته هم په خپل ځای باندې ټیک دی نو په دې وجه باندې په دې کې زموږ حکومت طرف ته دا توجه پکار دی یا چې څنګه سید بادشاہ صاحب د خپل یو تجویز ذکر وکړو په هغه باندې د توجه ورکړي شي چې موږ د کم از کم په تعلیم کې دا فیسونه یا خو د فیسونه کم کو حق فرض کو موږ فیسونه نشو کمولې نو بیا هغه خلکو ته موقع پیدا کو چې کم خلک فیس نشي ورکولې لکه دوه قسمه کیتی چې ډېر خلک دي چې هغه فیس ورکول شي نو هغه او خو ډېر نشي ورکولې او سماغه خلک دي چې کم ورته موږ فیس کله کم کیدو نو د دې په ځای باندې بیا زی یورپ ته ځي یورپ کې سبق وایي ځکه چې هلته کې فیسونه سیوا دي موږ ورته اومغه ماحول اومغه کورسونه ورته دلته افر کو خو چونکې فیس کم دی دلته نه راځي نو هغه د پاره د اومغه فیس موږ وساتو خو کم سړی چې ادروایز هغه قابل دی هغه چلی دی شي هغه کمپیټ کولی شي خو د فیس په وجه باندې هغه داخله نشي اغسته نو هغه د پاره سه تنظیم پکار دی د کې زبدا ویم چې یو خو حکومت د طرف ته تنظیم دی بل طرف ته زموږ پکار دی چې د سوسایټي چې کوم مالدار او مخیر حضرات دي هغه د خپل طرف نه داسې اداري جوړي کی چې هغه د سپانسر کوي او داسې شته او د دې نه علاوه ز تاسو سردام شریک کوم چې زموږ په د یونیورسيټو کې پروفیسورانو تر خپل حد پورې هم سونه چې کې دي شي نو هغه د داسې قسمه تنظیم کوي او کم سړی چې ز په دې واسطه باندې ناظرینو ته دا خبر وکم چې کم خلکو کې اهلیت شته دي او کم خلک سبق ویل واړي نو زمونږ په دې ملک کې داسې ځای نشته دی چې هغه قطعا اغه ته د په دی وجه باندې اغه د سبق نه منې کې چې د سره پیسې نشته البته اغه د پاره لګ ډیر یخ ساتل پکې سر تاسو خبره دا کو پروفیسوران صاحبان سره پروګرام کوتون کو خبرې اترې جاری پروګرام کې وړاندې دمک کوم سره اوسې د مینا پاس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو دوه پروفیسوران صاحبان سره موجود دي او دغه د ایجوکیشن په اړه باندې چې کوم دغه ډیګري پروګرامز دي دغې په اړه خبرې اترې روان دي سریر بادشاه صاحب یونیورسيټي لیول باندې بیا په کالجونو کې څلور کاله دغه چې کوم بي ایس هغه شروع شو کلک په اسان الفاظو کې وایي چې د دې شروع کولو مقصد څه اوس روان څنګه دی او بل تاسو لږ د دغه حواله سره به هم خبرو کوي چې کوم فیسونه دي څنګه سره هم وایي چې ځینې څیزونه چې هغه دا نه کول پکار چې دی موږ ته انکم څومره انکم دا به نه ګورو بلکې ایجوکیشن شو یونیورسيټیان شو نو په هغې باندې به لږ دغه پکاري په دې باندې ستاسو څه خیال دی اجازه ته نول به د فیسونو باره کې خبرو کو دا لږ ډېره غټه مسله ده څنګه چې زما ملګري پروفیسور صاحب خبرو وکړه فیسونه چې دي زمونږ په سوسایټي کې ډېر انټیلیجنټ ماشومان شته دي چې هغه د ډېر دیهاتونه او داسې دغه نه ایریا نه راځي چې هلته کې لکه مثلا زه به تاسو یو مثال درکړم زمونږ یو پروفیسور دی نوم به نالو او هغه د داسې ایریا نه سبق ویلی دی چې هغه وایي چې زه به په غر کې به ما 4 کیلومیټره سبق تلم به نو یو پرایمري سکول ته به تلم او بیا به مې 6 کیلومیټره به های سکول ته تلم او بیا وایي چې زمونږ په هغه ایریا کې به زما فادر ته خلکو په جومات کې وایي چې ګورې بس 4 مې پاس که ګورې باقي به اوس 5 نه پس به ګورې سبق په ده باندې نور نه وی خو هغه نن راغلی دی او هغه ګولډ میډل هم اخیستی دی او هغه ته 15 او کرای آفر شوي دي هم زمونږ په دې ملک کې یو خو زه ستاسو په وساطت سره دا وایم چې زمونږ په دې ملک کې چې کومه یو دا پراپیګنډه روانه ده دا په دې حجرو کې او په دې مختلفو محفلونو کې هغه کسان چې کوم ناکامه دي نو هغوی بیا یو پراپیګنډه کوي چې بهی هر څه په رشوت کېږي ور څه په سفارش کېږي زمونږ دا ملک دونه هم بېکاره نه دی دویمه خبره دا چې تاسو د فیس خبره وکړه موږ چې دا زمونږ دا یو د ایچ سی دا چیرمین صاحب راغلی و دا اوسنی نه د نه مخکې نو هغوی هلته کې یوه غونډه کړې وه په هغه غونډه کې زه هم کال کړی وم زه هم تللی وم موږ ډېر ملګري تللي نو د هغې چې دی نو
اینډ کې زمونږ یو ډیمانډ و چې یاره ایجوکیشن باندې خرچه 4% کې 4% of the total budget. ټیک شو جی صحیح اوس زه دا وایم چې تاسو وګورئ چې کوم ملکونه په هیلث کې لکه زما بیسک پی ایچ ډي چې دا نو هغه په سټیټسټکس کې خو هیلث مې ټچ کړی دی نو کوم ملکونو چې د 5% نه بجټ نه په هیلث باندې کم خرچه کوي نو هغه کې د هیلث ډېرې غټې ایشوز دي او ډېرې غټې مسلې دي پکې لکه زه ورکوټې غوندې دا ایکسپلین کولو کوشش کوم تاسو وګورئ د پاکستان ایوریج ایج وګورئ موږ سره خوا کې چې دی رشیا دی موږ سره خوا کې چاینا دی موږ سره خوا کې ایران دی د هغوی هغه بجټ چې موږ وګورو او خپل بجټ ته چې وګورو او بیا هغه فیسیلیټیز ته وګورو نو بیا موږ هغه ځای کې موږ ته پته ولګي چې یاره زموږ بجټ ډېر زیات کم دی کله 1 and 2% موږ کله نه کراس کوو که نه داسې د ایجوکیشن حوالې سره څنګه چې زما ملګري پروفیسر صاحب خبره وکړه چې د دې نه خو موږ د ګټې دغه به نه کوو که نه چې اوس ما یو ماشوم داخل که هغه خو سبق وایي که نه اوس د سره پیسې نشته د دې دا مطلب چې دی به سبق نه وایي یا د پیرنټ سره پیسې نشته نو دی به سبق نه وایي په یو ښه یونیورسټۍ کې دی د دې قابل دی چې دی سبق ووایي او دی مخکې لاړ شي او دی د ملک او د دې قوم هغه نوم روښانه کړي خو چې کله د سره پیسې نشته نو دی به بیا سبق نه وایي نو زما خپل خیال داسې دی چې که چېرې موږ په دې باندې لږ غور وکړو څنګه چې پروفیسر صاحب وایي چې د هیلث نه موږ دا تمه نه کوو ګوره سکیورټي نه خو موږ دا تمه نه کوو چې به ګټه کوي که نه موږ د پولیس نه خو دا تمه نه کوو چې ته اوس پیسې ګټه که نه یا موږ مطلب دا دی چې د ایجوکیشن نه به موږ دا سیم موږ د پرایمري سکولونو نه د های سکولونو هم موږ دا تمه نه ده کړې چې هغه به موږ له دغه راکړي چې ته به پیسې ګټې نو زما خپل خیال دا دی چې کله موږ د خپل کنټرول کې که داسې او دا مو دې حد ته راوسته چې د فیس دا قسم ته نه ختمه کړه نو موږ د ملک په ډېر مخکې سر زما غواړم چې ډېر هم په دې ایشوز باندې خبرې وکړو خو چونکې ټایم راسره لږ کمی دی نو لږ وایم چې موږ دغه طرف ته لاړ شو په د ویکسینیشن طرف ته چې په دا کې څومره ضرورت دی ځکه چې که موږ وګورو په خیبر پښتونخوا کې صرف 8 لکه او 40 زره ماشومان چې کوم دي نو هغه تر دې دمه ویکسینیټ شوي دي ټارګېټ خو دوی 21 لکه څه د بره دی خو بهرحال دغه ویکسینیشن ریشو چې کوم ده نو هغه ډېره لږ سلو روانه ده تاسو سر څه ګڼئ چې که فرض که موږ دغه تعلیمي سرګرمۍ همدغه شانې بحال ساتو نو د هغې لپاره به دغه ویکسینیشن څومره ضروري جی څنګه چې زموږ قومي سطح باندې زموږ مشرانو د دې خبرې اعلان کړی دی او زموږ ډاکټرانو هم د دې بار بار اپیل کړی دی قوم ته چې راغی دی ویکسینیشن وکړي نو په دغه لحاظ سره زموږ تعلیمي ادارې ټولو ادارو له دا پکار دی چې هغې کې د ویکسینیشن خو په زور باندې هلته کې د دې انتظام وکړي شي نو د اهمیت نه خو لکه هېڅ انکار نشته او هلته کې دا امکان هم شته ځکه چې هلته کې استادان دي او هلته کې شاګردان دي نو که چېرته لږ غونته کې توجه ورکړي شي نو زموږ دغه طالب علمان چې دی نو ډېر په اسانه باندې ویکسینیشن د هغې کېدی شي او سر که بل یو پوینټ ته موږ وګورو موږ ډسکشن کوو په هغې کې هم دا خبره مخې ته راغله چې که فرض که بي آر ټي کې که موږ وګورو ډېر زیات خلک وي ډېر انتهایي رش وي پکې دا شان زموږ نور پبلک ټرانسپورټ کې هم رش وي بازارونو کې هم رش وي خو د هغې ذمهوار بیا څوک نه وي چې دا په بي آر ټي کې درته کورونا شوې ده خو که فرض که په یونیورسټي کې دننه یو ماشوم ته کورونا وشي یو استاد ته کورونا وشي یا بل یو ملازم ته کورونا وشي نو هغه بیا وایي دا په دې دا کې دننه نو هغه بیا ډېر دا کېږي نو ستا په دې پوینټ سره که موږ وایو بیا څومره ضرورت دی په یونیورسټیانو دا بالکل دا ډېر اهمه خبره ده هغه په بازار کې که یو سړی وي که جومات کې وي که په لاره ګوتره باندې نو هغې کې ځکه چې د هغې کې څوک ذمهوار نه وي که چاته وشي او که ونشي نو څه فرق نه غورځېږي خو که تعلیمي اداره کې یا په چېرته بل ورکینګ آفس کې په هغه ځای کې چېرته داسې واقع وشي نو بهرحال د هغې څوک ذمهوار وي نو هغه کوم ذمهدار چې دی دا د هغه ذمهواري ده چې هغه د دې څیزونو خیال وساتي چې اس او پیز هلته فالو کېږي ماسک هلته دغه کېږي او ویکسینیشن وکړي او ښه خبره دا ده چې د ټول نه اول په خپله وکړي او بیا په خپله مثال جوړ شي نو زما خیال دی چې بغیر د زور او د زیاتي نه هم زموږ خلکو کې دا احساس شته چې هغې دا خبره ټیک سر تاسو به څه وایئ په یونیورسټیانو کې په سکولونو کې کالجونو کې تعلیمي ادارو کې دغه تعلیمي سرګرمۍ جاري ساتلو لپاره دغه ویکسینیشن څومره ضروري وي زما خو خپل خیال دا دی چې موږ چې دی نو د ماشومانو دپاره یو رول ماډل یو موږ د ابتدا کې چې څنګه مو دا ویکسینیشن سټارټ شو ما په خپله زموږ فیملي هم وکړو ټولو سټوډنټانو ته مو وویل چې دا بچې وکړئ په وټس اپ باندې په فیسبوک باندې دا مو وویل او په اسلامي کالج حوالې سره به دا ووایم چې هلته 2-3 ورځې زموږ چې دی نو هلته کیمپ لګېدلی او ټول امپلایز او هغه سټوډنټان هغه موږ ویکسینیټ کړي دي نو دا به ډېره ضروري وي جي
ضروري وي ما په خپل هم کړی او موږ ریکمند کوو صحیح ډیره مننه پروفیسر سعید باچا صاحب پروفیسر عبدالرؤف صاحب ګران کتونکو دغه سیګمنټ لومبۍ سیګمنټ کې چې کوم پروفیسر زموږ سره دغه ایجوکیشن په حوالې سره خبرې ترې وکړي اخري سیګمنټ کې به موږ خبره کوو دغه انتقالاتو په حوالې سره چې پای کوم پابندي لګېدلې ده سینیئر صحافي فخر کاکا خیل صاحب به موږ جاین کوي خضوع پروګرام کې وړې غونتې دمې طرف ته موږ سره اوسئ د مینه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو د اخري سیګمنټ کې به خبرې اترې کوو د اراضي انتقالاتو په حوالې سره چې په دغه اراضي انتقالاتو باندې کومه پابندي لګېدلې ده د هغې له وجې دښمنیانې سیوا شوي دي 15 او یا تنان چې کم دي نو هغه قتل کړی شوي دي په خیبر پښتونخوا کې په 20 ضلعو کې د دغه پراپرټي سره تړلي کم خلک چې دي د هغې کاروبارونه په ټپ ولاړ دي او د عوامو ډېر نقصان چې کم دی نو هغه شوی دی پراپرټي ډیلرز چې کم دي نو هغې دا وایي چې د دغه انتقالاتو پابندۍ حوالې سره څو ځله هغې د ممبران اسمبلۍ سره هم خبرې اترې شوي دي هغې ته د خپل شکایتونه رسولي دي خو دغه پابندي چې کم ده نو هغه اوچته نه شوه دغه پابندي چې کم ده دغه ولې ده دغه قسمونه څومره دي دغه انتقالاتو او حکومت دغه انتقالاتو باندې پابندي لګولې ده د دې په بیک باندې څه وجوهات دي موږ جاین کړي پروګرام کې فخر کاکا خیل صاحب چې سینیئر صحافي دي فخر صاحب پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم او دا باید لږ ووایئ چې دغه د ځمکو دغه انتقالات کیږي څنګه چې ما خبره وکړه چې په دغه زرې انتقالاتو باندې پابندي ده د هغې له وجې دښمنیان هم سیوا شوي دي نو دغه انتقالات چې کوم کیږي د دغه قسمونو په حوالې سره ته لږ ووایئ چې دي څومره قسمونه دي په کومو قسمونو کې دغه انتقالات کیږي جی اسې خو د کچرو په ژبه کې وایو نو ډېر نومونه استعمالیږي د دې لپاره لکه د وراثت انتقال شو د زرعي او د غیر زرعي یا د کاشت یا غیر کاشت ځمکو انتقال شو داسې باندې خو د کچرو په ژبه کې او په عام ولسي ژبه کې د دې ډېر نومونه دي او ډېر قسمونه دي خو په غټه کې د دې درې غټ قسمونه دي د وراثت د انتقال نه علاوه د وراثت انتقال مونږ هغه انتقال ته وایو چې د پلار نیکه ځمکه یا د نور د نږدې رشته دار ځمکه او هغه بیا د وراثت په شکل کې بل ته منتقل کیږي د انتقال بنیادی معنی هم دا ده څنګه چې مونږ د انساني ژوند د مرګ نه پس مونږ وایو چې فلان کې انتقال وکړو منتقل شو بلې دنیا ته لاړو دغه شان د ځمکې هم د انتقال هم دغه معنی ده چې د یو نه بل ته منتقل شي نو د وراثت نه علاوه که تاسو وګورئ نو درې غټ قسمونه دي یو ته وایي انتقال رهن انتقال رهن دا وي چې د چا څه پیسې وي یا په څه مسله کې مونږ ځمکه چا سره کیدو څه ته چې ګاڼه وي د هغې دپاره مونږ لیک لوست کوو او انتقال رهن هغې ته وایي او چې هر کله مونږ هغه پیسې واپس کوو یا هغه مسله حل شي نو هغه انتقال واپس منتقل شي بلکې دې دپاره یو بل لفظ استعمالیږي چې هغې ته وایي ابطال انتقال یعنی ابطال منسوخ کېدل د انتقال د این علاوه د انتقال رهن نه علاوه بل انتقال چې کوم دی هغې ته موږ وایو انتقال بیع څنګه چې موږ په بیه وایو چې لکه دا فلان کیسې چې په بیه واخېسته پیسې ورکړې او ویې او د هغې د لاندې موږ انتقال کوو دا عموما چې موږ د ځمکو خرید و فروخت روان وي یعنی ته پیسې ورکړې او ته ځمکه والې د هغې انتقال چې به کوم کېږي نو هغې نه به وایي انتقال بیه یعنی په نغدو تا جایداد واخېسته بل یو د انتقال قسم دی تبادله انتقال یا انتقال تبادله هغه داسې وي چې هغه یا د ځمکې یا ته څه بل څه څیز چا سره کېدی یا ورته ورکې یا نغدې شوې یا د یو بل څیز په بدل کې ته انتقال اخلي یعنی د دوه کسانو په منځ کې معامله ده یو کس یو ځمکه خوښه کړه او د بل کس سره هم د هغه مقدار یا د پیسو ځمکه ده او وایي راځه چې ته ستا دا ځمکه ته ماله انتقال کا او د خپل حصه به زه تاله انتقال کم نو دې له وایي د تبادلې انتقال او دا صرف د ځمکې په حساب سره نه بلکې د څه د بل څه یا کور ته چا سره کېدی چې بھائی دونه ځمکه به زه تا پسې منتقل کما دا کور دې ته ما پسې ولیکه نو دې له د
تبادله انتقال وي. بیا د دې لاندې خو د ټولو انتقالاتو لپاره بنیادي څنګه چې سی وی کریکولم وټای یا بایو د یو ځمکې د حیثیت د نوم د تاریخ او دا ټول ریکارډ چې د انتقالاتو ریکارډ پکېږي د په پټوارخانه کې یو رجسټر پروت دی هغه ته وایي رجسټر حقداران اراضي جی پای کې دا ټول ریکارډ پروت وي او تک انتقال کې نو دا بنیادی چیز چې په دې کې کوم دی فرد هغه کاغذ دی چې په کوم کې ستا د ځمکې ټول بایو ډیټا پروت وي چې دا د چا په ملکیت کې پاتې شوی دا د چا نه چا لاسو ته تللی دا څنګه تللی دا عدالت کې پکې شته نشته ځکه چې څنګه ما درته وویل چې دا 3 قسمونه دي کیدی شي پتا یو کس ځمکه منتقل کوي یا تعالی انتقال رهن درته کوي انتقال بیا درته کوي او چې تو ګورې کې انتقال رهن پروت یعنی هغه په پیسو کې چا بل چا سره ګرانی یا پای باندې سټے آرډر یا عدالت کې په کیس رواني نو دا ټول معلومات پتا لري د فرد نه کیږي د فرد په بنیاد باندې به تاسو رجسټر حقداران یا داخل خارج رجسټر چې کوم ځای کې د ځمکه د یو نه بل ته منتقل کیږي نو دا ټول د دې پروسس دی د انتقالاتو د ځمکو د انتقالاتو په فرد کې هم د دې تعین شوي چې دا زرعي ځمکه ده یعنی د کاشت ځمکه ده یا غیر زرعي ځمکه ده یعنی د کاشت قابل ځمکه نه ده ځکه چې انتقال دا پروسس دومره اوږد او دومره کړکېچن دی چې هر کله انتقال کیږي نو پای کې د ټیکسونو شرط کتل کیږي یعنی یو کس ځمکه اخلي او بل ته ورکوي نو ظاهره خبره ده چې د اراضي کم ټیکس دی د کاشت په ځمکه یو شان ټیکس دی د غیر زرعي کاشت په غیر کاشت ځمکه بل شان ټیکس دی نو دا ټولې خبرې د انتقالاتو په مد کې د په ذهن کې ساتل پکار دي. جی سر کله دا وایي چې څنګه ما مخکې هم ذکر وکړو دغه چې کوم پابندي لګېدلې نو هغې سره د دښمنۍ چې کوم دي نو هغه هم سیوا شوي دي 15 یا تنان چې کوم دي نو هغه وجلی شوي دي یو خو دغه پابندۍ ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ او بل عام ولس چې کوم دی هغې چې انتقالات کوي نو په هغې کې هغې ته څه مسایل مشکلات مخې ته راځي او دغه مسایل او مشکلاتو ذمهوار ستاسو په خیال سره څوک دي؟ جی بالکل څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو چې عام ولس ته چې څونه مسلې دي د پټوارخانې ویل کېدل داسې چې هر کله پټوارخانه کمپیوټرایز شي یعنی د کمپیوټر عمل راشي نو کېدی شي دا ټولې مسلې حل شي ځکه چې د پټواري نظام د اوس نه بلکې د انګریزانو د وخت پیرنګیانو د وخت نه د پټواري ډېر بدنام نظام دی پټواریان یا ګرداورو پټواري یا پټوارخانه دا ځان له یو دنیا ده او په دې کې ډېر د بده مرغه ډېر زیاتې پکې خلکو سره کېدل او کېږي اوس هم کېږي باید چې خلک دا سوچو کې چې یاره کمپیوټرایز نظام راغی یا د کمپیوټر د لارې به دا نظام ټیک شي خو زه دا ګڼم او اوس چې کله زه د مشرق ورځپاڼې دپاره کار هم په دې موضوعاتو باندې کوم نو ډېر په هر علاقه کې په هر ډسټرکټ کې زه وینم چې په زرګونو تعداد کې خلک هم دغه مسلو د انتقالاتو د فرد د داخل خارج د کمپیوټر د پیچین فارم دا ټول د فردونو دا ټولې کیسې کتارې د بده مرغه ډېر خرابتیا ته تللي دي او د کرپشن یو غټ دکان کولو دی چې څنګه ما تاسو له ذکر وکړو چې که تاسو کتل غواړئ تاسو یو ورځ صرف لاړ شئ پټوارخانې ته او د کمپیوټرایز چې کوم د ځمکو د رجسټریشن د عمل لیکل ته لاړئ او عدالتونو ته که لاړئ په زرګونو کیسونه پراته دي او د 40 کالو د 50 کالو کیسونه پراته دي او زه دا ګڼم چې په دې کې د ټولو نه غټ ذمہوار تک پټواري دي او پټواري د موجوده حکومت دا اعلان کړو چې مونږه د خیبر پختونخوا نه چې اوس 8 کاله تیر شو په دې صوبه کې د دې دا او چې مونږ به عوام د پټواري د ظلم نه خلاصو اوس دا ګورم چې د پټواري د ظلم نه خلاصېدل پرېدا بلکې د کرپشن لپاره چې کوم ریټو چې کوم کار به مخکې په پټوارخانه کې په 15,000 کېده هغه اوس په 50,000 روپۍ باندې کېږي دا غټ مصیبت دی چې کوم عام ولس ته تنګ دی په داسې حالاتو کې چې کوم پابندي لګېدلې وه غالبا کېدی شي د حکومت تک سوچ و چېره په دې انتقالاتو باندې پابندي ولګو ځکه چې په انتقالاتو کې ډېر ظلم او زیاتې روانو د خلکو د کونډو رونډو یتیمانانو ځمکې
په نور چا پسې به لیکلې او یو ځمکه به په 2 کسانو په 2 کسانو پسې منتقل شوې وه. پای کې به ځکه چې عام ولس ته خو دا پته نشته چې فرد څه ته وایي، داخل خارج څه ته وایي، انتقال اراضي څنګه وي، ټیکسونه پې څنګه لګي، دا به څنګه چې کوم د دې کوم دا ټول پروسس دی دا به څنګه پوره کړي. عام خلک پوره دی نه دی خبر، او چې بس پټواري ورته چې ته غم مه کوه، دا به در پسې راواړم او دا به در راواړم او د هغه ځمکه به درته دلته ځای کړم او د ده ځمکه به درته دلته ځای کړم، ته غم مه کوه او بس ته ما خوشاله ساته. په دغه خوشاله کې دا نظام دومره ګډوډ کړی دی چې اوس هو چې کمپیوټر راغلی دی او په د کمپیوټر د لارې د کرپشن هغه نظام نورم سیوا شو، ځکه چې دا کمپیوټر خو مکه خلک یې چلی، مشین خو په خپله فیصله نه کوي، خو چې ته کومه ډیټا ور فیډ کې اکه ډیټا به تاله آوټپوټ کې درکوي. نو موږ دا خیال چې کمپیوټرایز نظام یا آنلاین سیستم سره به دا مسلې حل شي، هغه مسلې نورم سیوا شوې. نو زه دا ګڼم چې کیدای شي دغه یو وجه وي چې حکومت دا سوچ کړي، کیدای شي په ښه نیت دا سوچ کړي چې یاره په دې انتقالاتو باندې ورځو دپاره پابندي ولګوي، ځکه چې کوم دا بندربانټ روان دی د پټوارخانې نه او د کمپیوټرایز سیستم نه د دغه رجسټریشن سنټر چې څه ته وایي هلته نه چې د جایداد د رجسټري، ځکه چې دا ټول انتقالات ټول په دغه رجسټرو باندې چې تا سره د جایداد کاغذونه برابري، او چې یو ځمکه 2 پیرې 3 پیرې خرڅه شوې ده او په څلورم ځل بیا په تا باندې یو ځمکه ده او په څلور که تاسو لاړ شئ عدالتونو له، نو په یو ځمکه باندې لکه د ځمکې په یو ټوټه باندې 2 خاندانونه دعویداري، 2 خاندانونه دا وایي چې یاره دا خو زمونږ او په دغه کې زمونږ د پټواري له چې کوم سړی مخکې لاړه یا د پټواري چې چا په لاس کې دی هغه له هم اکه داخل خارج او په ټوله رجسټري ورته برابر کړي، او بیا هغه ظاهره خبره ده هغه مخالف هم چې ځکه چې 6 کسان وي، نو یو کس په کمزوري وي، 2 کسه په کمزوري، 6 کسان په کمزوري وي، نو هر سړی بیا دا زور کوي چې بهی مونږ دا فیصله چې کومه ده یا د پټواري چې کوم دا کاغذونه ډک کړي دا موږ چیلنج کوو. او دغه شان دا کیسونه څنګه چې ما ذکر وکړو چې د 1 کال د 2 کالو د 3 کالو نه 40 50 کالو کیسونه د وخت روان دي. نو کېدای شي حکومت په دې سوچ باندې دا خیال کړي سوچ کړي د ریوینیو ډپارټمنټ چې په دې انتقالاتو په وخت پابندي ولګو او یو څه منظم یا یو ترانسپیرنت نظام وزګو. اوس دا نه غواړم چې دی به یو ترانسپیرنت او دغه نظام وزګي. ډیره مننه فخر کاکا خیل صاحب، موږ د خپل قیمتي وخت راکولو. ګرانو کتونکو همدغه زموږ د نن ورځې پروګرام چې دغه 2 اهم ایشوز باندې موږ خبرې اترې وکړې. تاسو هم کولی شئ زموږ څومره پروګرامونه چې دي هغه په فیسبوک باندې زموږ په افیشل فیسبوک او یوټیوب چینل باندې هم تاسو کتلی شئ، تاسو موږ ته خپل فیډبیک هم راکولی شئ. د پروګرام ټیم ختم شوی دی، اجازه غواړو. الله پامان.